نن به چې خبره کوو په سی پلس باندې وی ډي ار ال باندې یو ملګري په انباکس کې میسج کړم دی وایي چې یاره ډاکټر صاحب زموږ ملګری دی او هغه ته وی ډي ار ال پازیټیو راغلی دی دلته په ملیشیا کې ورته ډاکټر ویلي دي چې یاره دا ایډز دی یا دا د ایډز قسم دی نو سر ټو سه زه به تاسو ته وایم چې دا د ایډز قسم نه دی خو دا م اس ټي آی دا سیکشولی ټرانسمیټډ انفیکشن دی د سیکس په ذریعه باندې خورېږي او د دې مختلف سټیجونه زموږ سره دا د بیکټیریا د وجې نه کېږي او بیکټیریل انفیکشن دی د هغې د وجې نه کېږي چې کومې ته ټریپونیما پیلیډیم مونږ وایو د ټریپونیما پیلیډیم بیکټیریا د وجې نه خورېږي د دې درې سټیجز وي په چې کوم ارلی سټیج وي یا پیله سټیج وي په هغې کې به پیله ساین به زموږ ته چې کوم نه نو یو سمال وړې وړې پینلیس یا د بغیر درد نه زخم جوړېږي یا چې کوم بویل دی یا یو پوڼاقه ده پوڼاقه ورته ویلی شي زخم ورته ویلی شي یا به جوړېږي چې کله په کم ځای باندې بیکټیریا ورننوځي عموما د خولې په ذریعه یا چې کوم ریکټم دی یا انس دی یا د ډکو میچازو کومه کلمه ده د هغې په ذریعه باندې دا وجود ته ورننوځي او دغه زخم یا د انفیکشن دا پخپله هم جوړېږي خو چې کوم بیکټیریا دا به پاتې شي او هغه به ټریټ نشي بغیر علاجه بل سټیج زموږ سره د سیکنډري سیپلس چې کوم سیکنډري سیپلس دی په دې کې به څه وي که چېرې پرایمري سټیج موږ ټریټمنټ ونه کړو علاج یې ونه کړو نو دا به سیکنډري سټیج ته کنورټ کېږي یا هغې ته به بدلېږي دا به زموږ سره د سکین ریشز په ذریعه باندې یا موږ ته داسې سکین ریشز به راځي په دې کې په سیکنډري انفیکشن کې لیژن به جوړېږي په میوکس ممبرین کې لیمف نوډ چې کوم زموږ کوم لیمف نوډ دی هغه سویل کېږي غټېږي به یعنې پړسېږي به او د فلو یا د زکام په شان علامتونه به موږ ته ظاهره کېدل شروع شي او دغه علامتونه به هم راځي او ځي به لکه بار بار زکام کېدل بار بار زکام راتلل او بیا ټیک کېدل د دوایي سره هم ټیک کېږي به هغه او داسې هم خو سیمټومیټک ټریټمنټ سره به ټیک کېږي او واپس به ځي هم زموږ سره دریم سټیج چې کوم د سیپلس دی د انفیکشن به بالکل ډارمنټ وي خو څه ویزیبل سیمټم بیا نه وي څه ښکاره علامتونه بیا نه وي خو چې کومه بیکټیریا ده دا به زموږ په وجود کې پاتې کېږي او دا به زموږ په وجود کې وي د یو کال پورې به دا تقریبا زموږ په وجود کې بیا موجود وي څلورم سټیج چې کوم دی په څلورم سټیج کې به زموږ سره څه وي تر دې ټایم پورې د دې علاج ونه شي څلورم سټیج ته مو وړو د دې علاج ونه شي نو دا بیا سیویر ډیمیج کولی شي زموږ هارټ زموږ زړه زموږ برین زموږ نرف زموږ آی زموږ کوم بلډ ویسلز دي بونز دي جاینټس دي دا موږ له افیکټ کولی شي د دې سیپلس چې کوم دی د دې سپریډینګ به څنګه کېږي خورېږي به څنګه چې کوم انفیکټډ کس دی د سیپلس که چېرې د هغه سره ډایرکټلی اورل سیکس انل سیکس یا ویجاینل سیکس سپوز وشي د کوم مریض سره نو د هغې په ترو د سیکشوال کنټیکټ په ذریعه باندې دا د یو بیمار انسان نه نارمل انسان ته لګېدی شي یادو لرئ چې کوم ملکونو کې په سیکس ډېره پابندي نشته یا مطلب هلته عام طور سیکس ډېر کامنلی کېږي په هغې کې کوم وګورو نو چې کوم ریسرچ بیس ملیشیا شوه دوبۍ شوه یا داسې یورپ کنټریز شو چې هلته د دې څیزونو څه خاص مخنیوی نشته یا پابندۍ نشته یا ایزي دي دا موقع میلاویږي نو خو دا چې کوم مسافرونه مسافرۍ ته لاړ شي او څوک هم د دې نه تر اوسه پورې بچ دي نو دا د الله تعالی غټ کرم او فضل په ځان باندې وګڼي د دې نه ځان وساتئ دا ډېر زیات خطرناک دی دا ستاسو زندګي ډېر زیات په خطر کې اچولی شي دغه شان ایډز چې کوم دی نو هغه هم بیا ډېر زیات خطرناک دی انشاءالله ان فیوچر کوشش به کوو چې په هغې باندې هم ستاسو دپاره ښه معلوماتي بهترینې ویډیو راوړو خو که چېرې سیپلس وشي نو سیپلس دپاره بیا د هومیوپیتھک ټریټمنټ داسې ایزیلی نه کېږي نو په هغې کې د کنسرن ډاکټر سره فیس ټو فیس د مریض مخامخ کېدل انتهایي ضروري دي نو که تاسو ته کوم ملګري ته هم دا مسله وي او هغه ته کوم هم قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي پوهه ډاکټر وي د هغې سره تاسو بالکل اپوینټمنټ خپل بک کړئ په بیهاف ورته ټریټمنټ وکړي نو انشاءالله دې تکلیف نه به تاسو بېغمه شئ